عزیزانو د ازدک هغه ورځ یو مسله رااله، یو ښځه یو جنۍ ته تی ورکړی او 4 کاله وشو چې واده یې شوی، 2 بچیم تې شوي. اوس هغه د ښځې وویلې چې دې جنۍ ته ما تی ورکړی، هغه هلک هم په ویر ګډو، پلار او مور هم په ویر ګډو، مال راله مال فوراً جدا کړي، فوراً 4 کاله پس ته ښځم جدا شو، بچیم در په در شو، دیم در په در شو. که دا زمونږ ښځې په دې مسلو پوهې وې دا قهر به ولې په مونږ نازل؟ واده شوی، 2 بچي شوي، نو خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه، خو چپ شه که نه، نو اوس وی ولې؟ قرآن یې وخوړو چې ما ورکړی دی ته، نو په تندر ولګې وړاندې دی ولې نه وې؟ وی زه پوه نه وم. دا ښځې ګوره ډېر ډېر احتیاط کوئ، دا تی ماشوم له ورکولو را ورکولو کې د دنیا بیړه پکې تباه ده. بیا هر ملا نه ګوره دا تپوس هم مه کوئ، په دې غضب اورېدلي. یو جنۍ د یو ښځې تی وروځو چې کوم هلک سره یې تی رودلی، نو ملا ورته وایي چې دې هلک سره یې نکاح نه کېږي، د بل رور سره یې کېږي. داسې نکاحونه ډېر شوي. حالانکه کومه جنۍ د کومې ښځې په تی خوله کېږي او 2-4 ساس کې خوله کې راشي، د دې ښځې وړاندې او وروستو که 2 لکه زامن یم، دا جنۍ پې حرامه ده. زما په خبره پوهېږئ؟ ډېر خلک په دې تیاره کې پراته دي چې ګینې دا دې جنۍ چې د کوم هلک سره تېرېدلی، په دې هلک نه ده روا، د دې هلک په بل رور روا ده. دا قسمه 2 لکه نکاحونه زما مخکې شوي.